بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منګه دا خبره کړې و چې د ارکان تشبیه کې بده لاول د مشبہ به ذکر مونږ ته کوي. نو د مشبہ به په منځ کې یو څو خبرې دي. پای یو خبر دا کړو دا چې یا به د مشبہ به دوانه به حصي وي، یا به دوانه عقلي وي، یا به یو حصي او یو عقلي وي. دوانه حصي یعنی مطلب ادراک ولغې د حواس په ذریعہ سره کیږي. نو بدی کې محسوسات چونکې پنځه دي، نو پنځه مثال ذکر کړو با د مبصرات او د مسموعات او د ملموسات او د مشمومات او د مذوقات. بیا پرون سبق کې دا خبره کړې و چې یا به د مشبہ به دوانه عقلي وي. نو چې مشبہ به دوانه عقلي وي دا غیر لپاره مثال ذکر کړو چې العلم کالحیات. وز دا علم هم عقلي سیز دی او حیات دا هم عقلي سیز دی، یعنی مطلب د ادراک په حواس سره نه کېږي. نو په دې العلم او په حیات کې منګه اول دا خبره کړو چې بده کې وجه شی بس شری. نو دا خبره صحیح ده او ایزا او مفتاح نو کتاب ولا هم دا خبره ذکر کړی دا چې دا علم دا هم طریقه د ادراک ته، جهت د ادراک ته، او د حیات هم جهت او طریقه د ادراک ته. پوښوي نو دوانه چونکی په دې دوانه جهتونه لري ادراکو، نو بدی کې دا وجه شی بنا. بیا چې د علم نه مراد هغه ملکه ده، ځکه نفس علم چې نه دا دغه نشي کېږي. ځکه علم څه ته وایي چې علم ادراک ته وایي، نو دا خو تعریف شی به نفسي راغی او دا صحیح نه دی. نو دا علم نه مراد ملکه ده. ملکه ته ویلېږي چې د قوت او طاقت حاصل وي، استعداد او تحصیل وي، چې د هغه څه ادراکات او جزئیو هغه جزئی ادراکات هم لري کولای شي. لګ معمولی څه ورته دی. بیا وایي چې په کتاب دی چې د علم او د حیات په منځ کې وجه شی با هغه نفس ادراک ته او ولی ځکه چې دا علم و ادم د ادراک یو قسم دی او حیات دا مقتضی د حس ته، او حس دا د ادراک یو قسم دی. حیات مقتضی د حس ته، ځکه چې حیات مطلب دې چې تقاضا د حس کې کوي، یو سړی ژوند دی او حواس کار نه کوي، نو د ادراک نشي کولای. نو دا خبره چې نه دا فاسده ده. دا خبره ولی فاسده نه دوه وجې ذکر کړي. یو وجې دا ذکر کړي دا چې را د حیات چې دا د دې دا مقتضی کېدل د حس دا د دې خبره باندې نه کې چې را د ځوانه په بل سره په ادراک کې جندا مشترکي، او دا مشبہ به د لپاره دا خبره ضروري چې ځوانه په یو څه کې مشترک وي. خو شو دل کې دا علم د ادراک قسم دی، او بل دل کې دا علم د حیات دا مقتضی د حس او حس د ادراک دی. نو بدی کې لکه دا یو څه کې ځوانه یو شندري. خو شو او دویم دا کې علم د مراد نفس ادراک ته واخلې. نو بیا دې خبره لکه العلم کالحیات، علم په شان د ژوند دی او د علم د مراد نفس ادراک واغستو. نو نفس ادراک په سارو کې مونږ لګیږي، لکه ساروی ته وਹੀ نه بدی باندې خوږي. ها ساروی لته ټوپک راواچه، تماچا ول راواچه، خنجر ول راواچه، اب هغه باندې زخمی کیږي نه زخمی کیږي. نو کې ادراک نه شوي کول، نو بیا بول لکه نو ادراک پای کوم دا خو د انسان چې درې سارونه او د نور مخلوقاتنا الله تعالی افضل او اعلم کړدول دا علم په ذریعہ سره، دا حاله چې د علم په ذریعہ سره ادراک ته تاثیرېږي. واښو مې دا خبر شو. بیا یا به مختلف معنا، یعنی یا به مشبہ به کې حصي وي، مشبہ به عقلي وي، یا مشبہ عقلي مشبہ به حصي وي. نو مثالونه ذکر کړی دي د دوه لپاره چې مشبہ عقلي وي او مشبہ به حصي وي. د دې لپاره مثال ذکر کړی دی المنیه کالسبوع فی اغتیال النفوس. نو لکه دا منیه مرګ ته وایي. نو منیه دا عقلي سیز دی، ځکه مرګ دا د عدم نوم دی، یعنی کوم یو چې ژوندې وي دای باندې عدم راشي، او عدم سیز معدوم سیز دا په عقل کې راځي، په حواس په ذریعہ سره درې پته نه لګي. د معدوم سیز د حواس په ذریعہ سره پته لکه چې یو سیز موجود نه لري معدوم دی، نو څه په حواس سره په پته لګي. نو منیه دا عقلي سیز دی، منیه دا څه دی؟ عقلي سیز دی. او دا چې نه دا څه دی؟ سبوع دا څه دی؟ محسوسي دی، د افراد په حواس په ذریعہ سره مونږ یو کنه چې دا پلان کې وایي. ها بیا و مثال چې مشبہ پکې حسی وي، مشبہ پکې عقلی، مشبہ به پکې عقلی وي. لکه دی وایي العطر کا خلق شخص کریم، عطر پلان کې شخص دا اخلاق په شان دي. نو دلته کې دا عطر دا څه شو؟ مشبہ شولا، او خلق کریم دا څه شو؟ مشبہ به شولا. لکه پوه شو به باندې اوس په دې باندې اعتراض داره
چې لکه لاول دا خبره او ځان زده کوي چې په مشبه او په مشبه به کې مشبه اعلاوي په مشبه او په مشبه به کې صحیح یعنی کم دا تشبیه والا معنی چې دا د کم د وجه نه چې منګه مشابهت ور کړل دا د مشبه به کې اعلا پکار ده لکه یو څه د چا چې تشبیه د سسر ور کولېږي هغه به اعلی ځکه به سره تشبیه ورکې کنه نو مشبه به دا سوي اعلاوي او مشبه چې دا سوي ادناوي یو خبر دا ځکه د خارج نه دا ځکه دویمه دا ځکه چې یو مشبه یو د عقلی سیس دی او یو محسوسی سیس دی نو محسوسی سیس دی نو دا اعلاوي او معقولی سیس دا ادناوي محسوسی سیس وي اعلاوي اعلا او معقولی سیسوي ادناوي ځکه چې دا معقول چې دی کنه د دې پته په حواس سره لګي د معقول پته په سره لګي په حواس سره ویږي به معنی نو دوه خبرې موږ زده کړلې یو خبره موږ دا وکړه چې په مشبه به کې څه شی پکار دی اعلا مشبه به اعلا پکار ده او دویم نمبر موږ دا خبره زده کړله چې په محسوس او په معقول کې محسوس اعلا دی او معقول سره وسره شي خو چې کله ته دا العطر کا خلق کریم دی وي العطر کا خلق کریم دی وي نو دل کې دی مشبه دا څه شی دی استیرا مشبه سره او مشبه به سره عقلی دا او مشبه به عقلی دا نو مشبه به لره اعلا پکار دا مشبه به لره او دلته اعلا نه کنه مشبه به عقلی شي دا عقلی کو صحیح ادنای پوه شو به معنی نو دل کې دا اعلا و ادنا ګرځول اصل فرع ګرځول او فرع اصل ګرځول کېږي پکار تعالی دا وا چې لکه مشبه به د اعلا ګرځول وي او مشبه د ادنا ګرځول وي مشبه به د اعلا ګرځول یعنی مشبه به د حسي ګرځول او مشبه د څه ګرځول او دلته کې دا اصل فرع ګرځول او فرع د څه ګرځول نو منګه دا معقولی نه معقولی چې تا خو سب دا وی کنه چې معقولی چې نه د لکه د محسوسین ادنا نه نو موږ رې وکړه چې موږ دا معقولی بنګ مبالغتن دا موږ بدی کې دغه پیدا کو حسي موږ کو دا چې بدی کې مبالغتن قوت پیدا شو مبالغتن موږ قوت پیدا شو په قوت کې دا دغه سره برابر شولا د څه سره د محسوسی سره د حسي سره برابر شو جو تشبیه ورکو تا خو چې تشبیه ادنا په اعلی سره دي کنه نو دلته موږ مبالغتن بس د ادنا اوچت کو معقولی شي چې بس اوچت کو نه د محسوسی په شان دی وګړو په دې خبره باندې پوه شوي اوس دا وایي نوې سبق چې ولما كان من المشبه والمشبه به دې نه سبق ګوره ماته چې لکه تا خو دلته ځان بلندو باندې خلاص کو بای چې ته وایي چې مشبه به یا به عقلی وي یا به حسي وي یا به یو عقلی یو حسي وي نری غوډه څه قسمونه جوړیږي یو وجدانیات دي یو خیالیات دي یو وهمیات دي ورته په ټوټل 15 صورتونه جوړیږي تا بدریو کا خبر راغونډ کړلا څلورو کې راغونډ کړلا په څلورو کې لکه یا به چې مشبه به دوانه حسي مشبه به دوانه عقلی او یو دوی دا جوړ کړل چې یو عقلی او یو حسي صحیح شو نه یا به چې مشبه به دوانه به وجداني وي مشبه به دوانه به وهمي وي مشبه به دوانه به خیالي وي او دوراله مشبه عقلی مشبه وهمي مشبه به خیالي مشبه خیالي مشبه به عقلی بیا د بل سره لګوا مشبه عقلی مشبه وهمي او مشبه به وجداني مشبه وجداني مشبه به عقلی نو دا ترتیب ته کېږي کنه نو 15 قسمونه جوړيږي 100 قسمونه جوړيږي اته هم دا خبره بسلور غونډ کړه نو وای کمر د دې ویلې کنه چې الګ دې مشبه به او د مشبه طرفین 15 لستي نو لګ سړوبي کو پتا مند مخ نه خلکو یې رول چې رشه ګران دي نه دا د ماوي دا خبره واځي نه کړو خو ما د سیمینه دي کړی چې هغه تعریف د هغه قسمونه به کې پرې خودل نو منګه د الفاظ لکړی دي خو منګه د حسي او د عقلي منګه د تعریف کوو چې د وجدانيات او وهميات او خیالیات ټول ته شامل شي نو د حسي نه مراد ده چې داغي ادراک یا په حواسو په ذریعہ کېږي یا داغي د مادي ادراک په حواسو سره کېږي ماده د سنه چې دا جوړ شوی د سنه چې دا جوړ شوی نو د حسي نه مراد هغه څه ده چې ادراک په څه سره کېږي په حواسو سره او یا داغي هغه مادي د مادي ادراک په څه سره کېږي په حواسو سره کېږي نو چې کله ته دې دا تعریف وکې کنه د حسي دا تعریف وکې نو بیا په دې کې خیالي هم شامل شي
سبا کې شامل شي خیالي څه ته ویل کېږي هغه معدوم ته ویل کېږي چې هغه فرض کړل شوی په اجتماع سره د هر یو چې هر ارسیز داغه لکه هر ارسیز د سنه چې جوړل د سنه چې جوړل په کې سی وي او د دې چې رقم سي راجم شي کنه دا په خارج کې نه موجودو لکه مثال ذکر کړه دی وایو لکه پوه شو به معنی او د عقلی نه مراد هغه دی چې د هغه د ادراک چې نه دا په حواس سره کېږي او نه د هغه د مادي ادراک په حواس سره کېږي نو بدی کې بیا دا وهمي او دغه چې نه په کې داخل کړي وجداني دی په کې داخل کړي لکه پوه شو به معنی وګوره وس دې کتاب ته ولما كان من المشبه والمشبه به او کله چې د مشبه او مشبه به نه داسې سوزنه لا يدرك بالقوه العاقله چې دغه ادراک نه کېدو په قوت عاقله سره ولا بالحس او نه په حس سره یعنی بعض مشبه به دي چې دغه نه ادراک په عقل سره کې او نه په حس سره کېږي ولکه دا سوزنه په کم کمی اعني الحس الظاهر په حس ظاهر سره نه کېږي لکه خیالیات وهمیات او وجدانیات خیالي ستوي وهمي ستوي وجداني ستوي په خپل را روان دي اراده اراده وکړه د مصنف رحمت الله علیه ای جعل الحسيه والعقليه چې وګر د تعریف د حسيه او د عقلي به حيث بدیت سره یشملانها چې دا دي دوانو ته شامل شي ټول ته شامل شي یعنی دا دریوانو قسمونه ته خیالیات وجدانيات وهميات ته شامل شي او دا اولی دا چل وکړو تسهيلا للضبط بتقليل الاقسام یو چې دا چې په یادولو کې اساني وي او بل چې اقسام به کمی نو یادول به اساني فقال ان فرمای والمراد بالحسيه د حسینه مراد داره المدرك هو چې یا دغه ادراکي کې د حواس په ذریعہ سره او مادته یا د مادي دغه ادراکي کې به احد الحواس الخمس الظاهره فدغه دلیل مادي ادراکي په حواس خمسه ظاهره سره چې حواس خمسه ظاهره کم دي ان البصر یا ما مقصد دغه نه بصر سمع بصر لیدلو ته وي سمع اوریدو ته وي شم بویولو ته وي ذوق سکلو ته وي لمس مسکول ته وي فدخل فيه نو چې کله موږ پدې کې دا خبره داخله کړله چې د حسینه مراد هغه دی چې هغه ادراک په حواس سره کېږي یا د هغه د مادي ادراک په حواس سره کېږي بزیاده قوله او مادته الخیالیه نو فدخل فيه الخیالیه پدې کې داخل شو ویلکه د خیالي څه چره نو په خپل تعریف کومه المعدوم الذي هغه معدوم سیسته دا ویل کېږي هغه معدوم سیسته فورزا چې فرض کړل شوی دی مجتمعان په جمع باندې من امور كل واحد منها دا امور د هر واحد دینه بما يدرك بالحس چې دا ادراکي کې په حس سره کما فی قوله لکه څنګه چې د مصنف په قول کې دا شاعر په قول کې صنوبری نوم دی شاعر صنوبری دی وی كأن محمر الشقي اذا تصوب او تصعد اعلام ياقوت النشر على رماح من زبرجد ولدوا وكأن محمر الشقي فإذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت النشر على رماح من زبرجد شعر ده كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت النشر على رماح من زبرجد ما تقولين محمر ویلې کېږي سورتا شقیق ویلې کېږي هغه سور ولتا چې په منځ کې په تور داغ وي هغه سور ولتا ویلې کېږي د غلاب هغه سور ول چې دلګي د څه چل کړه په پښتو کې ما ته وګوره په پښتو کې رسل کنه دی وای چې د سحر په ټایم کې چې کله هغه سور ول نه چې کله په ای باندې هوا ولګي سحر په انور کې سحر په ټایم کې چې کله د سحر هغه هوا دا په ګلونو په باغ باندې ولګي نو بدیګه هغه تک سور ګل چې پای کې دنه تور داغ دی هغه چې کله هوا پای باندې ولګي او کله خطه برکیږي یعنی مطلب دا ګل یو طرف ته ځي او بل طرف ته ځي نو دې مثال دی اعلام یاقوتین نشرنا علی زبرجد زبرجد ترين دا قیمتي کاني ته ویل کېږي وې دا دې مثال لکنه لکه د یاقوت جنډې د یاقوت جنډې چې په زبرجد باندې خوري کړل شي نو د دې په دای کې نه شو دا اسی یو خیالي سیس دی چې د یاقوت جنډي یو باغې باندې زبرجدو په زبرجدو باندې خوري کړل شي په د زبرجدو په نيزو باندې خوري کړل شي په زبرجدو په نيزو باندې خوري کړل شي نو دا د سینې کېږي چرته خدا از یو خیالي خبره کړی دا هو دا چې د سنه جوړ دا لکه دا متشبیه سره جوړ دا لکه اعلام جنډې او دغه شاید یاقوتو
او رماح او نیزه او زبرجد دا ټول سيزونه چې نه دا ټول حصے دي دا ټول سری خود دې نه چې کوم شکل جوړ شوی دی نو هغه ادراک په حواس نه کې دا موجود نه دی هغه پوه شئ خیالي څه ته ویل کېږي موږ وی چې داغه د څنګه چې جوړ شوی دی هغه په هیڅ سره په هغه پته لګي خود دې نه چې کله هغه دغه جوړ شي لکه دلته کې تشبیه د سر ورکړه دا چې لکه دغه د ګلونو دا ګلونه دا چې د ذکرې کله چې اوچتيږي او کدهږي لکه د زبرجد دغه نه دي د زبرجد د نیزه دا چې په د یاقوت په جندو باندې لګیدلی نو د زبرجد نیزه چې د یاقوت په جندو باندې لګي دا یو خیالي خبره ده لکه پوه شو به معنی كما في قوله لك څنګه چې بری شاعر بری قول کې شاعر سنو بری وكأن محمر الشقي اذا تصوب او تصاعد دا لګي دا شعر وزن جوړ کړی دی کنه نو دغه په مینس کې دا شقي په مینس کې کټ کړی دی او نور خو تاسو متنبي وای او دا بل سوای ملاقات وای دا څه پته لګي چې دا وزن چې کلم برابرۍ کې په شعر کې نو په شعر په مینس کې لکه وزن برابر شو تفعیل ختم شولا نو هغه با دغه کټکې وي نو دلته دغه کټ کړه ده وکأن محمر الشقي شقيق دی اصل کې خو دلته کټ کړه وکأن محمر الشقي کې گویا کې هغه سورواله محمر سورواله الشقيق دا غول لاله هو من باب جرد قطيفتين دا هغه باب د جرد قطيفتين نه ده الګه جرد قطيفتين څنګه پیژنم یاره تاسو شری جامع مل له خیره تاسو کافیه مل له خیره پدې کې د جرد قطيفتين ما ته خبرو کې پدې کې څه قاعده ده جرد قطيفتين کې څه خبره ده فجرد قطيفتين کې څه چل شوی دی صفت مضاف شوی دی څه مطلب خبر او دا غلاندې بل شي کې لیکل چې صفت مضاف شوی دی موصوف ته او جرد قطيفتين کې ال کې تاسو په کافیه کې اعتراض کړی دی اعتراض جواب دی کافیه کې او په شری جامع کې په اصل کې قطيفه جردن او قطيفه جردن دغه مسله ده کنال دی کې وای دغه چری کنه په اعتراض دار چې موصوف صفت چې د خپل موصوف طرف ته نه دقیقي موصوف خپل صفت طرف ته نه مضاف کیږي و زبر د وخت مچ لکه جرد قطيفتين جرد ویلېږي ستا زوړ دا او قطيفتين څه ویل کیږي صادر ته ویل کیږي نو دلته خلک دا جرد قطيفه دا او قطيفه جردن دا خلک اضافت شوی دی جرد قطيفتين کې نو متاول الذي کله متاول پدې کې تعویل کړل شوی دی سبق کړل شوی دی تعویل پکړل شوی دی لکه دا په اصل کې قطيفه جردن سو فاصل کې قطيفه جردن او دا جردن دي حذف کو صرف قطيفه پاتې شو صرف څه پاتې شو قطيفتين پاتې شو نو به معنی نه معلومه ده نو دلته کې بیا د دې اضافت کړل جرد قطيفتين درو کړل نو څنګه چې په جرد قطيفتين کې اضافت ته موصوف شوی دی صدا صفت ته اضافت ته صفت شوی دی اضافت ته صفت شوی دی صدا موصوف ته دغه شان دی د محمر شقيقي هم اضافت ته صفت شوی دی موصوف ته ځکه په دې کې دا خبره ده چې مضاف دغه چې کنه اضافت د اعم چې دا اخست کیږي اضافت د عام سره کیږي لکه څنګه چې وایي جرد قطيفتين نو جرد زوړ ته وای نو زوړ غواړ شي کېدی شي کنه او ته صادر دا شان د محمر شقيق نو محمر سور غواړ شي کیږي خو ته هغه شقيق او ګلاب چې هغه سور دی والشقيق شقيق څه ته وای ورد احمر هغه سور ګلاب ته وای فی وسطه سواد په چې باغی په منځ کې تورواله وي او تموت فی الجبال و اذا په غرونو کې راخیږي دلته کې نه اذا تصوب او تصاعد کله چې دا اوچتیږي تصوب څه دوی اذا اي مال الى السفل چخدګيږي یعنی لاندې درته او تصاعد اي مال الى العلو چې اوچتوالي طرف ته مایل کیږي اعلام یاقوتین دا اعلام دا عالم جمع دا جندو ته وي اعلام یاقوتین دا د یاقوت جندې دي دلته د مشبہ چې دا سور ګل له او مشبہ به د یاقوت جندې دي او وجه شوبه دا سرخ رنگ دی تو سر رنگ دی چې گویا کی تبه چې دا د یاقوت جندې دي د یاقوت جندې دي نشرنا نو ګره شعر پکې په مېز کې تفعیل ختم نه نشر جدا کړه او نه جدا کړه نشرنا چې خوري شوی دا د یاقوت دا جندې چې خوري شوی وي علی رماح من زبرجد رماح نه دي ته وای او زبرجد زمرود ته ویلږي
چې د زمرود په دغه باندې نو اوس ګوره دلته کې د ګل هغه خاخ نه دی د ګل هغه ډنډر د هغې تشبیه ورکړې ده د زبرجد د دغه سره د شینوالي سره پوه شوئ نو اوس ګوره د زبرجدو نیزه ده د زبرجدو نیزه ده او له پاسه به د یاقوتو جنډې لګېدلې پوه شوئ دا او هلته کې د ګل چې له پاسه پې توروالی دی او هغه په دې کې راختلی که نه په ډنډر کې راختلی هغې تشبیه ورکړې ده اوس داسې دا چې دی که نه چې لکه د زبرجدو نه نیزه او په هغې باندې بیا د یاقوتو جنډې دا چې نه دا هسې لکه خیالي څیز دی دا خیالي څیز دی لکه دا په جمع باندې په ذهن کې نه راځي په هېڅ سره نه راځي لیکن کوم څیز چې د څه نه چې دا تشبیه روغه ده چې هغې کې اعلام دي یاقوت دي پکې زبرجد دي پکې دا حصې دي نه دی خیالي وي فإن كل من العالم ځکه هر یو د دې عالم څه ته وایي جنډې ته والیاقوت او د یاقوت والرمح او نیزه وزبرجد او زبرجد محسوس دا ټول سری لكن المركب لیکن مرکب الذي هذه الامور ماده چې دغه امور د دې ماده یعنی دغه امور نه جوړ شوی ماده رسانه چې جوړ شوی ده ليس بمحسوسين دا محسوس نه دی ولې لانه ليس بموجود ځکه دا موجود نه دی والحس لا يدرك الا ما هو موجود في الماده او حس دا ادراک نه کوي مگر د هغه څه کې چې هغه موجود وي په ماده کې او حاضر عند المدرک او دا مدرک ته حاضر وي علی هيئه مخصوصه په هيئه مخصوصه باندې یعنی مدرک ته دا یو چې نه دا آسان هغه ته په نږدې هيئت باندې پراته په دې هيئت باندې ورته پراته چې هغه لیدې شي مخامخ ورته خو ډیر زیات لري نو بیا هم هغه ادراک نشي کولای پوه شو دې باندې نو ګوره وي چې دلته خدای دا وی چې را مشبه یا به حسی او عقلی وي و ډېر شي قسمونه دي چې دا مشبه کله حسی وي کله عقلی وي او کله وهمي وي کله خیالي وي او کله وجداني وي او کله د یو بل سره پنځله صورتونه راځي نو په کې ذکر نه کړلو نو دی وی چې د حسی او د عقلی تعریف موږ د څکړه چې ټول ته شامل شي لکه حسی نه مراد څه شو چې یا خو داغه ادراک په حواس سره کېږي یا داغه د مادي ادراک په حواس سره کېږي د مادي ادراک په حواس سره کېږي نو بری کې خیالي شامل شو سبا کې خیال شامل شو خیالي او خیالي څه ته وایي چې لکه دا رسنه جوړ شوی دی نو د هغې ماده دا محسوس وي خو لکه د دې هغه هیئت مرکبه دا نه محسوسېږي لکه د حواس سره تعلق نه ساتي پوه شوئ یاد به شي ځئ چلو